اسلام او دا مسلمانی مونږه د منځونو دی او د سونو د عباداتو ته وو اسلام دا نه دی کچرته اسلام صرف چې کمنر هغه دی چې یو انسان د پتندي کې محراب جوړ کی دا اسلام نه دی نورونو اسلام چې کمنر هغه دا یو مکمل ضابطه حیات ته اسلام ګور صرف چې کمنر هغه صرف د دې جبې نوم نه دی چې ګنې ځان ته یو سړی مسلمان وي او نور کردار د هغه بل شانتي کردار د هغه بل شانتي دا ګوره مسلمانی نه ده مسلمانی نه ده مسلمانی دې ته ویلی شي چې ستا په زړه کې هر ټایم دا یقین پروت دی چې زما الله ما ویني زما الله زما د هر کیفیت نه خبردار دی که غم راځي زما الله پې خبردار که ښادي راځي هغه زما الله پې خبردار که غم راځي الله ما ته طریقه ښودلې ده که ښادي راځي الله یې ما ته طریقه ښودلې ده معاملات کوم الله یې ما ته حکم کړی دی زه معاشرت کوم چا سره لین دین کوم د هغې ما ته اسلام حکم خولی دی کچرتا په حقیقت کې مونږ صرف او صرف چې کمدن هغه دا اسلام او دا مسلمانی مونږه د منځونو دی او د سونو د عباداتو ته وو اسلام دا نه دی کچرته اسلام صرف چې کمدن هغه دی چې یو انسان د پتندي کې محراب جوړ کی دا اسلام نه دی اسلام دا دی اسلام دا دی چې ته په معاشره کې خپل ځان مسلمان ثابت کې ته په بازار کې ولاړې خو چې خلق ستا څه کوي خلق ستا د کردار مثال پیش کوي چې دا مسلمان دی د الله نه یریږي دا مسلمان دی د الله نه یریږي د معاملات ټیک دي دی دروغ نه وایي دی دوکه نه کوي دی ملاوټ نه کوي دغه خبره چې کم نن حق کچرته په مونږ او په تاسو کې راله که نه نن مونږ تاسو ګورو اکثر خلق وایي دا مغربي دنیا چې کمدن هغه ډېره په مخ کې باندې لاړه او ترقي وکړه د دنیا په لحاظ سره هغوی ولې زمونږ ستاسو نه مخکې دي رونو د هغوی د معاشري اصول وګورئ هغوی دوکه نه کوي انسان سره مسلمان څه چې غیر مسلمه سره هم چې کمدن هغه دوکه نه کوي یو ځلې یو کتاب یو واقعه لیکلې ده و یو ځلې یو نصراني چې کمدن هغه سره یو مسلمان مزدوري وکړه چې مزدوري وکړه دغه نصراني راولګي د دغه مسلمان مزدوري هغه ایثاره کړه چې د مسلمان مزدوري ایثاره کړه دا مسلمان ورته مینت کوي زما دا مزدوري هغه ورته نه در کوم هغه ورپسې مینت او زاري او خلق ورپسې بوتلوي مزدوري نه میلاویږي نشته ستا ما سره چا ورته وی په دې علاقه کې د دې نصرانیانو یو ډېر لوی راهب دی هغه څخه لړ شه کیدای شي چې د هغه په وینا باندې ستا دا پیسې درکړي هغه لاړ هغې راهب ته خپله واقعه خپله قصه یې ورته وکړه چې حضرت دقسې ستا د مذهب یو پیروکار دی نصراني دی هغه سره زما د مزدورۍ پیسې دي زما د مزدورۍ پیسې دي ما ته نه راکوي لهذا که تاسو څه وکړل نو هغه ورته وي ښه دغسې خبره ده چې څنګه ته وایې یو روقۍ یې راواغسته په هغې باندې څه لیکل وکړل څه لیکل یې وکړل او وی دا لړ شه او وی دغه زما د مذهب پیروکار چې کوم نصراني دی وی ده څخه چې لړ شي وی ورته ووایه چې بس دا پلانکي راهب دا روقه راکړې ده بس وی دا روقه ورله ورکړه نو ستا کار به وشي نو هغه چې لاړ هغه روقه هغه راهب سره میلاو شو هغه نصراني سره میلاو شو هغه نصراني ورته وی ښه ته خو بیا رالی تا ته خو مزدوري نه میلاویږي وی صیب دا ځل چې راغلیم وی تا ته مې د چا یو پیغام راوړی دی وی د چا وی ستا د پلانکي راهب پیغام دی څه پیغام دی دا روقه والا هغه چې هغه روقه وکته که نه نو داسې هغه روقه یې چې وکته نو د دا رنګ بلکل مختلف شو دې مسلمان ته وی لږ انتظار وکړه زه راځم تاله ستا پیسې در کوم تاله ستا پیسې در کوم هغه زر په منډه باندې لاړ دلې د هغه پیسې ورکړې او ورته وی ما معاف که خفه کېږه ما ستا مزدوري ما ایثاره کړې ده دا مسلمان ورته وایي زه خو حیران شوم چې په دې روقه کې د راهب داسې څه لیکلي چې ته فوراً زما د مزدورۍ راکولو ته تیار شوې دې روقه کې څه و داسې هغه ورته وایي بس پرېږده دا خبرې دا راز دې پرېږده وایي نه چې دا مسلمان ورته ډېر زیات چې کوم نن اصرار وکړه که نه وی په دې روقه کې د راهب وی ما ته دا لیکلي وو چې په دې د مزدوري ایثارول د بل حق ایثارول دا خو د مسلمانانو کار دی زمونږ په نصرانیت کې د دې څه حکم نشته زمونږ په نصرانیت کې د بل مال خوړل دا ناجایز دي دا ګناه ده که چېرته تا نصرانیت پرېښودی نو بیا د ده پیسې ایثارې که او که نه
حقیقي نصرانی نو د حق د واپس کا وی زه د خپل مذهب پیروکار یم وی زمونږ په مذهب کې د بل مال خوړل دا حرام دی وی زه چې کوم نه هغه داسې کار نشم کولی رونو نصرانی چې کوم نه هغه لګیا دی پردی مال نه خوري نن مسلمان درستی وباسي مسلمان چې کوم نه هغه پردی مال چې ورته مخې ته میلاویږي که نه دغه ټیم کې موږ ته اسلام وایي چې ګورې مسلمانه حقیقت کې ځان کې دغه جذبه پیدا کړه چې ته مسلمان یې تا ته الله د نورو مذاهبو نه یو امتیازي شان درکړی دی په خپل ځان د مسلمانۍ آثار ښکاره که خپل ځان د مسلمانۍ آثار ښکاره که رونو همدغه زمونږ ستاسو نه مطالبه ده د اسلام مطالبه دا ده د پیغمبر علیه السلام مطالبه دا ده د الله مطالبه دا ده د قرآن مطالبه دا ده چې مونږ اسلام کې پوره داخل شو د اسلام هر حکم دا دې ته یو عملي شکل ورکو دې ته یو عملي جامه چې کوم نه هغه مونږ تاسو ورکو رونو دغه نه بعد به مونږ تاسو د الله نه امید ساتو چې مسلمانان یو الله به مو بخي او که چېرته بعضې خبرې چې کوم نه هغه د اسلام چې کوم زمونږ د مذهب زمونږ د سوچ مطابق دي زمونږ طبیعت مني هغه منو او چې کوم زمونږ د طبیعت خلاف دي او د هغې نه په بل طرف ځو دا مسلماني نه ده دغه کار به یهودیانو کوو دغه مرض په یهودیانو کې چې کوم خبره به د طبیعت مطابق و هغه به کول او چې کوم به د طبیعت نه خلاف و که نه بس هغه به پرېښودل نو عرض مې درته دا کو چې اسلام الله مونږه تاسو ته یو عظیم دولت راکړی دی یو لوی نعمت الله مونږه تاسو ته راکړی دی چې مونږ خپل د ژوند تمام حالات ته د اسلام په پهلو سره وګورو اسلام حکم چې کوم نه هغه پکې مونږه تاسو تلاش کوو ما ته زما الله د طرف نه په دې وخت کې څه حکم دی که چېرته دغسې زمونږ ستاسو ژوند د اسلام د طریقو مطابق وي رونو زمونږ د ژوند تمامې پریشانۍ به ختمې شي تمامې بېچینۍ بې سکونۍ نن په دې معاشره کې چې مونږ تاسو ته کوم حالات روان دي دا تمام به ختم کړو په شرط دی که اسلام هم خپل که اسلام زمونږ ستاسو د هرې مسلې حل دی خو مونږ اسلام پرېښودی دی ډېر په افسوس سره وم اسلام هغه زمونږ ستاسو نه چې کوم نه هغه ډېر لرې تللی دی مونږ هغه د خپلې خوښې مسلمانان یو الله تعالی دې مونږ ټولو ته چې کوم نه هغه په دې لږو خبرو د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي د ملګري